بیا د هغه ځای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو د مدینې منورې په طرف باندې. مدینې منورې په طرف باندې روان شو. په لاره کې بنو سالم دا یو قبیله ده، د هغې په محله باندې رسول الله مبارک ورغی او په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول نه اول د جمعې مونځ ادا کړی دی او په هغې کې ناشنا خطبه ویلې ده. داسې عجب الفاظ ویلي دي چې هغه د فصاحت او د بلاغت هغه دریاب کې ډوب الفاظ ویلي دي او همدغه رنګې چې د کلونو چې کوم بیماران خلک دي د هغوی دپاره شفایاب الفاظ ویلي دي. اوږده خطبه یې ویلې ده او همدارنګې چې کومو خلکو زړونه مړه دي د هغوی دپاره آب حیات او داسې خطبه یې وویله. ناشنا الفاظ یې په خطبه کې ویلي. کوڅه ویم تقریبا 300 مخه خطبه ده، اوږده خطبه رسول الله مبارک ویلې ده. خو په هغه خطبه کې د ټول دین اسلام خلاصه هغه خلکو ته بیان کړې ده او وحدانیت الله پاک د وحدانیت خلکو ته بیان